الرحمن الرحیم. محترم مدرسینو او طلبه عزیز، زموږ نن اول درس اول سبق د ارشاد الصرف چې کوم دی هغه صرفي اصطلاحات دي. چنانچه په صرفي اصطلاحاتو کې یو شی دی لغت. د لغت لفظ درازي، نو د لغت معنا ده د عامو انسانانو خبره، یعنی زبان بولی ورته وایي. لغت معنا بولی، لغت معنا زبان، د عامو انسانانو خبره. یو لفظ دی اصطلاح درازي. اصطلاح معنا ده د خاص جماعت خبره. اتفاق قوم مخصوص على امر مخصوص، ودې ته وایي اصطلاح. یو لفظ دی صيغه. ورته صرف څه مقصد دی د صيغې پہچان. نو دا د صيغې لفظ بار بار تا راځي په کتابو کې. نو د صيغې لغوي معنا ده سونا ویلول په خپل قالب کې اچول. او د صيغې اصطلاحي تعریف دی حروف، حرکات او سکناتو ته د ترتیب ورکولو بعد چې کوم شکل حاصل سو دا ته صيغه وایي. لکه مثال کے طور پر ضاد، داغه بعد را ده، داغه بعد با. ضاد پر اول نمبر، بیا را پر دویم نمبر، بیا را پر دویم نمبر، با پر دریم نمبر، بیا حرکت ورکه. نو جوړه سوله ضرب ودع ضربته سوای صيغه. نو دغه اصطلاحات څو نوري پاتې دي چې دا ختم شي. بیا به ان شاء الله العزیز د هغه به ډایرکټ خطا کړو د کلمې تعریف او د کلمې چې کوم درې قسمونه دا بیانوم ان شاء الله العزیز.